امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې یو کس غلام غسلو نو د غلام ورته وی چې زما لپاره 3 شرایط دي که چېرې زما 3 شرایط تا ته منظور وي نو زه بیا ستا غلامۍ ته تیار یم. لومړنی شرط دا ده چې په مونځ په ټیم کې په ما باندې کار نه کوې چې کله د مونځ ټیم شي نو ماله به د مونځو کولو اجازت راکړي. او دویم شرط دا ده چې ما باندې به د ورځې کار کوې د شپې په ما باندې کار نه کوې. او دریم شرط دا ده چې زما لپاره به یو کوډګۍ او یو کمره خاص کې زه په هغې کې پاتې کېږم. دا کس چې د 3 واړه شرطونه منظور کړلو بهرحال کله چې کور ته راوستلو دا غلامو نو د آقا ورته ویل چې دا زما کور دی او په دې کې چې کومه کمره ستا خوښه وي د ټولو نه ښه کمره هغه ته ځان دپاره خاص کا. نو په هغې کې چې څونه د ټولو نه ورانه کمره وه ورانه جاړه هغه د غلام ځان دپاره واخیستله په هغې کې پاتې کېدلو. یو پیره د آقا د شپې ګرځېدو را ګرځېدو په کور کې چې کله د غلام د کمرې خواته راغی ویې کتلو نو د دا کمره یو قسم نه روښانه و د هغې نه داسې رڼاګانې ختلي. ډېر زیات حیران شو چې کله را نږدې شو چې ویې کتل نو دا غلام چې دی په سجده کې پروت و او الله تعالی ته دا فریاد کولو چې الله پاکه تا خو په ما باندې د ورځې د خپل آقا خدمت چې دا لازم کړی دی د هغې په وجه باندې زه به صحیح طریقې سره ستا عبادت نشم کولی. یا الله پاک ته زما دا قصوروار چې دا ماف کا. او دغه شان غلام په سجده کې جړلو. آقا چې د سهاره پورې د غلام ته غوږ کېښودو ډېر زیات حیران شو چې کله سهار شو ده بیا وکتل کمې رڼاګانې او کم انوارات شو هغه ختم شو هماغه شان زړه په زړه باندې کمره پاتې شوله. دی چې کله لاړو خپل بیبي ته کیسه وکړله په دویمه ورځ باندې په دویمه شپه باندې دا غلام د آقا او د ده بیبي دواړه راغلل هماغه شان کیفیت و چې غلام په سجده باندې پروت و او الله تعالی ته فریاد کولو او د ده دا کمره چې دا یو قسم نه روښانه او د دې نه رڼاګانې ختلي. دواړو د سهاره پورې هغې ته غوږ کېښودلو. غلام لګیا دی په سجده باندې پروت دی او الله تعالی ته دا فریاد کوي. بهرحال چې کله دویمه ورځ باندې سهار شو نو د آقا چې د غلام راوغوښتلو او دې ته وویل چې ته زما غلام یې او د نن نه پس ته ازاد یې. غلام ته چې پته ولګېده چې زما راز چې دا خو ظاهر شو نو الله تعالی ته سوال وکړو چې یا صاحب السر ان السر قد ظهره وما اريد حیاتي بعد ما اشتهره چې ای د رازونو مالک زما راز چې و زما او ستا چې کوم راز و هغه خلکو ته ظاهره شو البته زه په دنیا کې زندګي نه غواړم یا الله پاک ماله مرګ راولي. نو دغې واقعې نه پس غلام چې کله دا سوال وکړو د هغې نه پس د هغې سوال قبول شو او هغه د دنیا نه لاړو. دا د الله اهل الله واقعات دي چې لکه دوی د دنیا نه څومره بې رغبتي اختیار کړې ده چې دنیا د زندګي دوی تاسې ګپ شپ ښکاري او د دې دپاره اصل زندګي چې د آخرت و چې د هغې دپاره دوی څونه تیاری کړي د هغې دپاره خوشحاله وي. په دې وجه باندې الله تعالی فرمایي چې اصل زندګي چې د آخرت زندګي ده دنیا د زندګي خو یو کیل تماشه ده د ختمېدونکې زندګي ده د الله تعالی په نسبت باندې اصل او اهم زندګي چې د آخرت ده. نو موږ له پکار دی چې په دنیا کې د آخرت دپاره تیاری وکړو